نو پرون می یو توی ملزما خیال خود دقیانوسی دے خدا تاسو چې څه په هسپتال کې وکړه نو دا دقیانوسی خیال نه څه چل شوی ولی اسمان را پریوته قیامت ہو سچل شے چې تاسو پرون د پردای مور بچی په آپریشن تھیٹر کې آپریشن ته سیریلی پراته دي او تار تال کولو چل څه شوی سچل شوی تاسو هغه خلق یې چې ځان ته په ټول ملک کې سینسیبل خلق وایي اعلی تعلیم یافته ځان ته وایي اعلی ډیګري یافته ځان ته وایي نو که په ملک کې اعلی تعلیم یافته پرون د قوم سره دا وکړه نو زه به د بل چا نه څه جاړم کتا پرون زما ځان په خطر کې واچولو بیگا ماته یو ډاکټر وای چې نن زمونږ د سړتالو چې مونږ لیونیم نه کته دروازې بند کړي دا ګناه د چا ده ګناه د دغه قوم ده چې الله ولا سزا ورکړي د دغه قوم دی قوم د ملک حکمران طبقه هغه جوړه کړې ده چې هغوی نه به د جنډه بازاري جړاګانم ښي ما په لاس کې به ډنډۍ زما په لاس کې به قوت زما د خدای په ذات قسمی چې زه په هر سرک د مړو ډیری درته ولګو د مړو ډیری چې څوک یې اوچتولی څه چل دی جمهوریت کې که ښځې راووتې جمهوریت دی او که اجړاګان راووتم جمهوریت دی او که مولیان راووتم جمهوریت دی او که ډاکټران راووتم جمهوریت دی نورم خدای تباه کړه چې تباه ورشه هغه سړی چې تاسو وله ووټ ورکړی دی نن ستاسو وزیران دي اډر کوي چې د پیکاوړو د مټیانو نرخ وخېجوئ میټینګ راوغواړئ دا زمانه ننۍ ډېرې دي د وزیرانو تم لاړه شي هغه وزیر به په خپله پوه شي وایي دا خو ما ویلي یعنی غریب سړی به په پیکاوړو هم روژه نه ماتوي پیکاوړو باندې تا پرون د بجلی متعلق څه ویلي پرون مونږ بیلونه داخل کړي دي نور سرچارج یې پې ولګو نور معصول ټیکس دې په بجلی څنګه لګولی دی که په روډ باندې معصول ټیکس ته لګې او په روډ لارۍ راځي په روډ بجلی په روډ راځي چې تا پې معصول ټیکس لګولی ټلیفون بیلونه وګورئ نور سرچارج پې ولګېد سوی ګیس بیلونه وګورئ نور سرچارج پې ولګېد دا الله تاسو ته ښایي در په در خاورې په سرم ګرځئ چې زما اسرم پریښې وه د بنده اسرم کړې وه دغه د بنده کوتک در ومنډلو چې ته ځان نه وباسه
تاسو د بنده بندگان یې، تاسو د خدای بندگان نه یې. چې د خدای بندگان نه یې، د بنده بندگان یې، نو بنده ته پراتوس پاتې شو د هسپتال او د ډاکټر خبره راځي چې په یو بله خبره عمل وکړو. راځي ایمان ما خو د دې حل لیدلی دی. زما لور وه په خیبر هسپتال کې اپریشن ټیټر کې دننه پرته وه، اپریشن یې کېدو او د هسپتال مشره یې ښځه لګولې وه. مونږ ولاړو باره ښځه راووته ویلې جاؤ کمینو سب رزیل یہاں کھڑے. ټولو غریبانو منډې چې منډې کړې زه ورغلم. چې ورغلم دې ګړګړو کې مې په دې ګوته ووهله مال کمینے کی بچی تم میں نہ لندن کے اخلاق ہے اور نہ پاکستان کے، ہم کمینے ہیں کہ تمہارے اسپتال میں یہاں مریض لے کر آئے ہیں. منډې چې ډاکای غوندې وه منډې چې منډې کړې ډي ایم ایس راغی پولیس راغی دا څه چلو شو خلکو ویل څه چلو شو ده وکړه. زه یې ورته وکړه هی چې ما ته وکړه واریان ودرېده چې اوس شو مال پرېږدم نه چې دا مې پلک شلولې مونږ کمینه یو چې اسپتال ته مریض راوړی. نن په سمه خوله خبره ته ما سره نه کوې، زه محتاج یم. ځکه تاسو وګورئ ستاسو سال دی د سپو عالم دی که نه دی؟ په تاڼو کې هم د سپو حال دی که نه دی؟ په کچرو کې د سپو عالم دی که نه دی؟ خدای کړي یې ډېر شکر. نن په لاره تېرېږئ د سپو غوندې م راونیسي که نه؟ خدای کړي یې ټیک دی. راشئ زه بله مسله کوم. حدیث کې راځي چې په قیامت کې به یو ډله بې پوښتنې جنت ته ځي. بې پوښتنې هغه دا ده چې په هر شي کې اعتماد په خدای. که بیمار شي نو مریض ډاکټر ته نه بوځي چې کفا بالله طبیبا، د خدای نه لوی طبیب بل څوک خدای نه جوړه کړی، خدای ته پروت دی، خدای به جوړوي. خیال م راځي که نه چې دا قوم په دې عمل. نن د ټاټکي مزدور دوایي اخیستی شي، نن د ټاټکي مزدور ډاکټر له مریض بوتلی شي. د ټاټکي مزدور ډاکټر خو ځکه کمپاوډرانو پیس شروع کړی دی. دا بعضې دکانداران دي نه کوالیفاید کمپاوډر یې نه څه یاسي کوسه ډبي هغه هم پکې لګیا یي سټسکوپ یې په غوږونو کې ټومبلي. هلکه ته په دې پوهېږي وایي هسې د سړي تسلي پې وشي. دا دوربین غوږ کې واچي مې داسې وکړي اوس چې خر ورغلی نو خر په څه پوهېږي چې دی په دوربین پوهېږي که نه پوهېږي. تاسو په ډېر ډب یئ په ایمان او چې دوربین در باندې ولګوي نو ته په دې پوه شي چې دی په دې دوربین پوه یم شو که نه. سمې دکاندارای لګېدلي، کروڑپتیان اربپتیان. نن د قوم تکی خوري لګیا دي دا سرمایه‌دار تکی د قوم غوښې خوري، خپل عیال څه مفت ته به در په در ګرځې. هله بجلی بل مې زیات راغلی کم خوا لاړ چې بابو صاحب له ورشي بوځه بار شیخه بل داخل کا بیا جګړې کوه دا شیخ منډه دا خدای کړي او نور به در سره کی، نور به د ځان تماشې کوي. یوازې پاک پېښور نه تھرو آؤٹ پاکستان ټول نن د خدای د قهر په لپېټ.
نن ته د کشمیر خبرونه اورې لانګ مارچ دی او سرحد پار کوو پلانې کوو ډینګړې کوو دا کو یو ګړچ کوو کو په کشمیر کې یو ګړچ ما ته معلوم دی یو ګړچ کوو کو ته بیا د ملک حال وګورې دی خدا سوچ نه ورځي او نه دا فکر ورځي یو وای به جنگ شوه دی د جنگ باندې ډېر تاوان شوه دی اوړه ګران کوي غوړي ګران کوي بجلی ګران کوي پلانې ګران کوي یو روپۍ په بینک ستا د ملک په خزانه کې نشته یو اوس د قوم او د ملک ته د روټۍ ډېر ضرورت دی او کدی ځنه تر کراچۍ پورې هایوې جوړولو ډېر ضرورت دی روټۍ ضرورت ډېر دی او کدی جنواله هغه چین او جاپان او فرانس ته کس بلا ده اغیله په ټیکی ور کړی دي نن د چین مشینری لګیا ده ستاد کراچۍ پورې هایوې جوړي کربونه روپۍ به پیلي بیا لاهور نه کراچۍ پورې هایوې جوړیږي کربونه روپۍ پیلي اب کم ځنه پیدا کوي پتا به وړ ګران نہیں پتا با غوڑی گرانئی پتا با بجلی گرانئی پتا با سوئی گیس گرانئی پتا با کپڑا گرانئی پتا با اوبا گرانئی نن خو په پاکستان کې اوبم ته مفت نشس کوي ته چې دا بمبو بس کی 25 روپۍ میاش ورکې کنه نو چې کوم ملک اوبه د خدای په نامه نه اوبه هم ملک د ستاسو کفاره وخوري کنه اوبه ا د خدای د اسمان نه راورېدل او د ځمکې نه راوتي اوبه هغه ته په بیاس کې لګیا په خپل ملک نو چې کوم ملک یو کور دی یو کور یو دکان دی هغه پسیم ګرځي ایکسایز اینڈ ټیکسیشن ورپسې ګرځي او سبا نه خو د 2000 روپۍ د کاري میاشت دمرا ټیکس در باندې نه لګای چې نه ورکه در پسې بیا راځي چې نه ورکه پولیس ته دی بوزي الته پولیس نه بدی بیا څوک کلاس نن په یو کو خپل کې په یو کوټنۍ کې مفت نشي اوسه او بده خدای په نامه فری نشي کړي تبسکه دا ټول د الله گرفت بنیادی خبره عزیزانو دادا چې امنان ویلی دي چې ما ایمان راوړی دی او د ایمان په مقتضیاتو باندې عمل نه کوي زما به خبره پوي بنیادی خبره چا چې د امنان رستو په مقتضیاتو د امنا عمل کړو دا ایمان څنګه ایمان څنګه دا ایمان داس لس ورځې به وګه لس ابو هريره دا امنا په مقتضیات ایمان کړو لس ورځې وګه او پروا نه پیغمبر ته تپوس کې ابو هريره ولی و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی سترګې مې مړې دي ستا په دیدار باندې او خېټه مې بزړه مې موړ دې ستا په حدیث باندې ما ته روټه ضرورت جناب محمد رسول الله یو کسوړه ورکړه ورته وی ابو هريره دا کسوړه والا چې کلاوګه کې دې کله لوګي اغستینو دی کسوړه کې لاس منډنو تازه قجوري بروزي او بیا قرآن ا کسوړه ابو هريره بزان سره ګرځول چې کله وګه شو لاس به منډلو قجوري به د جناب رسول الله پجون کیم کسوړه ور سره وا دا ابو بکر پجون کیم کسوړه ور سره وا د حضرت عمر په خلافت کیم کسوړه ور سره وا د حضرت عثمان په خلافت کیم کسوړه ور سره وا په کوم ورځ چې حضرت عثمان شهید شونو ډیره لګولا و په مدینه منوره کې
پاغا لګوله کې د ابو هريره نه کڅوړه ورکش چورکا شو نو پاس په یو ډب کا باندې ناشته او جاړي لګیا دے دا شعر وای سوئی وای للناس هم ولي اليوم هماني للناس هم ولي اليوم هماني فقد الجراب وقتل الشيخ عثماني نن خود خلق یو غم دے او زما دو غم دی و خلق را ټول شي نن زما دو غمونو کې مبتلا ما یو می هغه غم دے چې حضرت عثمان شهید دے او دوی می هغه غم دے چې زما د محبوب د لاسه کا سوړه رانه اور کا شوا چا چې په خدای اعتمادو اوڑے او جمع بلاس منڈاو تازہ قجوری رو اوڑے کم قوم چی پا خدا اعتماد او پار شیز کی مؤثر حقیقی اللہ من او دا ایمانی چی اللہ چی کم قانون را لے گلے دے او پیغمبر مرتب کرے او جوڑ کرے دے یا اللہ پاغید عمل کولو توفیق راکا باغے میں چلاوا دا ایمانی عرش بد پس را منڈی عرش پا خدای قسم زما دی سترگو زدا اوریدو خبری نکو زما دی سترگو آغا خلق لی دلی دی چه دا ولی پا غارا بناستو خدای تیزان سپار لے چې سبم لاستو سار برا پاسې دو نو د ټول کور خرچه به د بالغ لاندې پرتا ټول کور خرچه به بالغ لاندې ماغه خلق لیدي نو عزیزانو بل څوک نشتا ایس نشتا په دې ټول کائنات کې کده نو د خدای ذات بل څوک شتا شتا بل څوک یا الله دې او یا جناب محمد رسول الله بس زړه شپاره سنې په دې دوه قربان کړي زړه په قربان کړي تان ګوره چې ارشه تاسو منډه وی کړي د دې وجنه سوچ وکړي دلازاری مکوای دلازاری مکوای یو ایمان پیدا کړ یو ایمان چې انسان خو پرېدا انسان خو ډېر لوی شي سپېدې سپې څومره مردار شي چې سپې وګوري چوگے نو منڈا کو دنن بینا ورتر ٹھہرا والا پیوے سپے حضرت عمر پا آمنا ایمان لرلو او آمنا داغ ایمانو نو قسم او خڑو پخپل دور حکومت کے کہ زما دے دا خدای پا ذات قسمی کہ دا دریائے دجلہ پا غاڑا یو سپے دلوگی مرشم نو اللہ بے تپوس زمان سپے دلوگی مرشم امیر المومنین دیتا ہوئی او مسلمان دیتا ہوئی چه سپے دلوگی مرشم اللہ بے تپوس زمان زما عزیزانو انسان خفرے دا چه حیوان سربم دا رحم سلوک تعذیب دا حیوان حرام دے پہ اسلام دا چرگو والا نہیں چرگو والا دا خدای پی جندری چه دا سرک پغاڑا ناستی و چرگی خاصی دی چی چرگی والی چانا نخپونے نیولی و سرون اعلان دی زوڑن دیو دے سے روان کری گنی خدا دے انسان بچی
نو هغه ورځ د چوک سره سار کې راتلم نو یو داسې چل کړو نو ورته ودرې ملدا دی ولې د سکی وې جی چرګان نو داسې مې ووالو په دې ګورګورو کې ډاټ نارا سره مرګره ناستو ماته جی پرېګده دا لچر خلق دی دغه ما لچر نه دی ورپسې ورکوزي کټټ بچې مې ووالو چار دی خې نور غاګنه کو چرګان داسې کو سميونی دا ټانګو والا نه دا خدای پیجندې د دې چابک ته ګوري بیا پټانګه کې اسورلو ته ګوري دویم آمنا ویلی کنه ها ټانګو والا آمنا ویلی کنه نو چې په چابک هغه سرمنې باندې اس په تیز نشي نو بیا ورته سرمن دی خوږي نو بیا دې املاتا الله ته ونیسي کوي کنه قصابانو چې څو وخت کې چيلي روان کړي ماشوم چيله به په مړای کې پړ هغه به आवाज کې راکاږي زما عزیزان چا پړ کې چې د رحم ماده نه و د رحم زدر تیمانی ویم زمولای ما په عمر کې چرګ نه دی حلال کړی را کرمړ شوی دی مرداش حلال مارنو خدا کارنا کټمل نه دی کټمل دا چونی سي زمون کور کې ډیر اکثر دی کټونو مټونو وای ورته ورته زمنا ما چې کټمل ورته سپګه می ورته نه دا د سپګي پیدا کولو کې د خدای راز کنه دې کټمل کې د خدای راز او د خدای مخلوق دی تاسو پوهیږئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یوازې صحابه عاشقان نه په خدای قسم حیوانات هم کې عاشقان حیوانات